اول ما خلق الله نوري د هر سنه مخکې الله جل شانه د دواړو جهانو د سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور پیدا کړي دغه نور را منتقل شو د آدم علیه السلام جوسه مبارک ته او بیا د هغې نه وروستو راته یوې جوسې ته بلې ته حتی چې د حضرت عبدالله صاحب بدن مبارک ترا منتقل شو د نبی علیه السلام والد محترم داغه بدن ترا منتقل شو. خدا یاد وساتئ د سیرت کتابونو لیکلي دي چې دا د نبی علیه السلام دا نور نبوت چې دا کم یو بدن ته جسم ته راغلی دی نو هغه جسم الله د هر قسم غل غش نه پاک ساتلی، نه شرک کړی، نه شراب څکړي، نه جواري کړی، نه زنا کړی، نه یوه غلطي نه. خدای پاک د شرک په زمانه کې هغې بالکل پاک روغ او محفوظ ساتلی دي. حتی چې عبدالله صاحب دغسې، هاشم هم دغسې، عبد مناف هم دغسې. هاشم د نبی علیه السلام نیکه دی، د عبدالمطلب پلار دی. هغه داسې یو سړی و چې هغه به دا خلک راغونډ کړه د مکې مکرمې، ورته به یې وي چې د یو الله عبادت کوئ، د بوتانو مه کوئ، او د کعبې نه په بربنډه طواف مه کوئ، او د خلکو سره ښېګړه کوئ. داسې یو سړی و چې دا خلک به یې راغونډ کړه، ډوډۍ به یې وله وکړه، نو تیاره په کاسو کې به یې وله ډوډۍ ماته کړه. هاشم ورته ویم ځکه د هشمه یهشمونه ماخوذ دی، هشمن هشم ډوډۍ ماتولو ته ویلی کېږي. ماته ډوډۍ به په خلکو باندې سرید بیا په خلکو باندې خوړ، د دغې نه مشهور شي په هاشم باندې. نو کم بدن ته چې د آقای نامدار صلی الله علیه وسلم څه پابندي خو در باندې صلی الله علیه وسلم چا نه لګولې که ډاکټر پرهیز کړي یې. دلته د علما ناست دي، څه ډېر ویلی هم نه شمه، یعنې ستاسو چل ماله راځي، خو د دې علماو نه یارېږم. بیا راته قارېږي وایي ته چې کوم دی نو مقامه نه پېژنې خو لګیا یې سوی نو صلی الله علیه وسلم وایه. تاسو ته بار بار مولوي صاحب وایي هلکه وایي درود شریف وایه. دا درود څه شی دی؟ په یو درود شریف ویلو باندې الله څلوېښت فایدې درکوي. څومره؟ څلوېښت. لس ته باندې رحمتونه نازلوي، لس درته نیکۍ درکوي، لس دې ګناهونه د عمل نامې نه ډیلیټ کوي، لس ته له جنت کې درجې اوچتوي. نو مزه پکې شته او که نشته پکې؟ تا خوند اخیستی دی. ما خو تا ته مخکې وي چې لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں. تا نه دي څکلي نو د شرابو د لذت نه به څه خبر شي؟ شراب عشق پیتا جا یہی تیری عبادت ہے. نو عرض به درته کوو چې د آقای نامدار چې کوم نور نبوت دی نو هغه سلسلهوار پاک بدن ته راغلی. عبدالله صاحب بدن ته چې راغی که نه نو په لاره روان دی. نو په دې مکه مکرمه کې یوه بیبي وه، ډېره پاک دامنه او د تورات او د انجیل عالمه وه. نو دا نور نبوت به د عبدالله صاحب په دې تندي کې ځلېده، ښکارېده به، خو هغې دپاره غواړي بصیرت. دا سترګې نه غواړي ښه، دننه نورې سترګې دي. هغه چې زړه پاک شي نو هغه په خپله راشي، هغه سترګې به بینا شي. نو هغه زنانه ورته مخې ته ورله، نو هغه ورته وایي چې هلکه عبدالله زه به دله سلوخان درکړم، ما سره واده وکړه. سلوخان خو ډېر شوی لکه سل لینډ کروزرې چې ورکړي په دې زمانه کې، ما سره واده وکړه. هغه وی زما پلار هم شته، زما ورونه هم شته، زه له ټولو نه کشر یم. د هغوی خوښه ده نو دی لاړ. بله ورځ له پلار واده وکړه د امینه بنت وهب سره. یو میاشت دوه درې هر څونه چې و د هغې نه پس د اتفاقي په لار روان دی، بیا ورسره هغه زنانه میلاو شوه.
نو هغې ورته التفات ونه کو. دی ورته وایي چې څه وخت مخکې تا ما ته دا افر کړی و چې ما سره واده وکړه، څه دې خیال دی؟ هغې ورته یې اوس نه، بس اوس وخت تېر دی، اوس به د ورخه تېر. یو ولې وی ستا په تندي کې نوري نبوت ځلېده، هغه نوري نبوت معلومیږي دا چې تا واده کړی دی او هغه د چرته ستا د بیبي خېټې او رحم ته تللی دی. تاسو خیال ته راغله؟ او بیا ما واده کړی چا سره دی؟ وایه مینه بنت وهب ته وی ما غرض دا و چې دغه نوري نبوت زما بدن ته را منتقل شي او زه د آقای نامدار محمد رسول الله د نبی آخر الزمان د خاتم النبیین د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مور شما. د هغه لوی پیغمبر مونږ امتیان یو، د هغه لوی پیغمبر مونږ امتیان یو. نن امت کم طرف ته روان دی؟ سنت و اتباع شته مونږ کې؟ تابعداري د سنتو راکې شته؟ نه، نشته راکې. بس که یو سنت راکې دي نو لس پاتې دي، او که دو سنت دي نو شل پاتې دي. اتباع سنت دا خبر دا لار د دې ده چې الله جل شانه به تا ته نورانیت نصیب کوي. دا علما، دا نیکان، دا صلحا، دا هغه خلق دی چې هغه په دې کائنات کې د ټولو نه مهربان خلق دی، شفیق خلق دی، محبت کوونکی خلق دی د امت محمدی صلی الله علیه وسلم سره. هلته درته مدرسې جوړې کړي دي، هلته درته مرکزونه جوړ کړي دي، هلته درته خانقاهونه جوړ کړي دي. دا خانقاهي نظام دا باقاعده د دې مدرسو په شانتي، د مرکزونو په شانتي، د جهاد فی سبیل الله په شانتي یو اهمه شعبه ده د دین، یو اهمه شعبه ده. او چې کله د دې شعبې سره تا نسبت قایم کړ، تعلق دې قایم کړ، نو یقین وساتئ هغه وخت به در باندې راشي، هغه وخت به در باندې راشي چې بیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله لوی لنګرو، خلک به ورته ډېر راتلل. نو د سنجر یو علاقه ده، با حکومت دی، د هغې بادشاه ورته خط راولېږه، وی صاحبه ستا په دې لنګر کې ډېر خلک وي، نو داسې وکړه چې دا نیمروز صوبه د هغه د حکومت یوه صوبه وه، د نیمروز صوبې دا ټول آمدن دا ستا شو چې د خلکو مهمان نوازي پې کېږي. هغه ورته واپس هغه خط باندې ولیکل، واپس دا خط په شای ورته ولیکل، وی چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد، در دل اگر بود هوس ملک سنجرم، زانگاه که یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز به یک جو نمیخرم. وی چې زما دا قسمت ته داسې تور وي لکه د سنجر بادشاه په سر چې کوم چتر لګېدلی دی، بره کوم سپر جوړ دی، بره کوم گویا برنده جوړه ده، هغه تکه توره ده. زما دا قسمت تم داسې توري که په دې زړه کې مې د سنجر بادشاه دی حکومت ته دونه قدر میلان موجودي. او دا ولې؟ وی دا ځکه چې زانګاه کې یافتم خبر از ملک نیمه شب، هغه وخت نه چې کله ما د نیمې شپې د الله سره د راز و نیاز لذت او مزه او خوند اخیستی دی، من ملک نیم روز به یک جو نمیخرم. نو زه د نیمروز حکومت او بادشاهي او صوبه د هغې په یو وربشه باندې امداد یم. ټول ووایه سبحان الله. دا به کله نصیب کېږي چې دا ته دقلته د دې اولیای کرامو، د دې نیکانو، د دې صالحانو، د دې پیرانو حضراتو د دې په مجلس کې کښېنئ، صحبت کې کښېنئ، ستا به سترګې د زړه کولاو شي، ستا به غوږونه د زړه کولاو شي.